منډې مقابلې ته وایي. مونږ د یو بل سره د منډې مقابله کوله. او یوسف علیه السلام خوراکوټې او دیم د سامان خواته کېنولی و او مونږ د یو بل سره په منډه کې مقابله کوله. نو چې دی اپلم لږ شان نظرم اپله واوړېدو چې دی پلم وکتل نو یو شرمخ راغی او یوسف علیه السلام یې وخوړو. نو دی وی چې نستبقو مونږ د یو بل سره د منډې مقابله کوله. نو دا خبره په دې دلالت کوي چې دا یو بل سره په منډه کې مقابله کول چې دی دا جایز دی. او په حدیث شریف کې هم دا مقابله د اسونو راغلی ده، د اوښانو راغلی ده او په غشو ویشتلو کې هم راغلی مقابله. نو دا روا ده او دلته د نستبقون مراد تیز منډه وخل دي. سړی منډه کې مقابله کوي چې ته به مخکې لاړ شي که زه، دا جایز دی. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماسخوتن کور ته راغی. عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي ماسخوتن د تیاره د لږ بار ته نه وځو، رمې غواړي چې داسې لږ سارا ته ووځو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی صحیح ده که نه چې اوتل بهر ته نو ځای خوشې و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي منډه کې لږه مقابله نه کوو، لږه منډه نه وخو، خوشې ځای دی او نارینه نشته دی. وی ولې نه؟ نو منډه یې شروع کړله. نو عائشه رضی الله تعالی عنها چې و د دې خو عمر کم و کم عمره وه، وجود نه سپکه وه، نو منډه کې مقابله د امام الانبیا نه وګټله. منډه کې دې مخکې شول. سمو د پس سکلونه پس بیا یو ځل د منډې مقابله وکړله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نه په منډه کې مخکې شو. ورته وی تلک بی تلکا، تلک بی تلکا. مونږ یو بل ته وایو که نه پښتو کې عدل په بدل، وی دا د هغې په بدله کې ده. نو عائشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی تلک بی تلکا. یوه پیره ته مخکې شوي وي او دا ځل درنه زه مخکې شوم، نو دواړه برابر شو. نو یو بل سره یې منډه ووخله، په منډه کې مقابله وکړله. یوه پیره امام الانبیا مخکې شه منډه کې او یوه پیره عائشه رضی الله تعالی عنها مخکې شول. خو په دې شرط چې نارینه نه وي، غیر محرم نارینه زنانه نه ویني. اوس غیر محرم نارینه ناست او زنانه د منډې مسابقه کې او ټول نارینه یې ایني، دا ناجایز او حرام دی. هغه شپه وه، خوشې ځای و، دی لږه منډه ووخله، نو دی کې هیڅ قباحت نشته دی. منډه وخل او دی کې مقابله کول دا په شریعت کې جایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیبیانو سره ډیر ښه روابط کول چې بیبیانې تنګې نشي. یو پیره عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي ما له اوبه راوړه. عایشې رضی الله تعالی عنها اوبه راوړلې. چې راوړلې نو په خپله یې ترې وڅکلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی تا ته اوبه وڅکلې؟ وی او. وی په دې لوښي کې دې په کوم ځای باندې خوله ایښې وه؟ هغې ورته هغه ځای وښو. امام الانبیا په هغه ځای باندې خوله کېښوده، اوبه یې ترې نه وڅکلې. نن موږ د بی پي په جوټه کې څومره شرم محسوسو، څومره عیب محسوسو. چا له خو دې بی بي اوبه راوړي دی خو دې ترې وڅکي په لاره ته بیا تماشه کوه چې دی بیا څه الفاظ وایي. سکیم نه توی کې مردار یو، تا ولې جوټه کړلې او څه چل وشو؟ څه چل وشو چې هغې ترې نه جوټه کړلې؟ څه خاص خبره خو نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څکلې. ته د امام الانبیا نه ښکلی، ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډیر عزت منی، ډیر پاک دامنی او ډیر پاکی خوښی. نو دا ټیک خبره نه ده.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولی دنیا نه ښکلی د ټولی دنیا نه غیرتي په ټوله دنیا کې نسب اوچت او په ټوله دنیا کې یو ښکلی انسان د هغه خپله بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها سره منډه ووهله او د منډې مقابله یې وکړله. نو دوی ورته وی چې موږ د یو بل سره منډه وهله وترکنا یوسف عند متاعنا او دی مونږه په وخت د لوبو کې دی د هغې خپلو مونږه کپړې ایستلې وې کمیسونه م لر کړي وو یو ځای م ټول سامان یخی و نو دی م ورسره م کېنولی او د هغې انتظار کو د هغې حفاظت یې کو دی کې شرمخ راغې وی خوړ وما انت بمؤمن لنا خپله خبره ورته ډکې معلومه ده نو پلار ته وی ته به په مونږ یقین نه کوې ځکه چې ستا د یوسف علیه السلام سره ډیر محبت ته پې ډیر مین وي نو که مونږ هر څومره تا ته ستا تصدیق وکړو خو ته به بیا هم په مونږ باندې اعتماد او یقین نه کوې نو وجاءوا علی قمیصه بدم کذب نه دی راوړو هغه قمیص چې هغه لړلی شوی او په هغې وینه دروغجنه باندې دی د خپل جرم د پټولو دپاره دا طریقه اختیار کړله چې یو حیوان ذبح کو حلال کو او د یوسف علیه السلام یی اوسی حلاله کړله یی بیزه حلاله کړله د هغې هغه وینه یې په قمیص باندې ولګوله نو دی چې کله یوسف علیه السلام کوی ته غورځو نو دی تینه قمیص ایستلی و او هغه وینه یې په هغې قمیص باندې ولګوله او رنګین قمیص چې دی هغه یعقوب علیه السلام له راوړو په وینه کې رنګین قمیص یعقوب علیه السلام دغه قمیص په مخ باندې واچولو او وی جړل چې ما د وسه پورې دومره هوښیار شرمخ نه دی لیدلی چې یوسف علیه السلام یې خوړو او قمیص یې وله نه سیرې کو دا خو ډېر هوښیار شرمخ و چې هغه یې خوړو او قمیص یې نه سیرې کو قمیص په وینو سور کېده او هغه یې خوړو او قمیص یې نه سور کېده نو با خو چېرته د وسه پورې داسې هوښیار شرمخ نه دی لیدلی چې هغه قمیص روغ پاتې کو او زما بچی یوسف علیه السلام خوړو پوش خدا ډیره لویه صدمه ګوره چې کله د سړي اولاد وفات شي که نه دا صدمه وي خدا عارضي هفته به وي دوه هفتې به وي میاشت به وي د سړي ډخه دا مطمئن شي صبر شي او تاسو لیدي نه دي چې دا ورک شي ټول عمر د مور او پلار صدمه څوک چېرته وایي پلانکي ځای کې هلک ښکاره شو دې پسې ودانګي اخبار کې نن راغلي زر به وایي خو دا زما د بچي هغه خبرې دا تپوس وکړئ چې دا د چا بچي ورک شوي دي نن یې ملا په لاس نه راځي نو چې چېرته اخبار کې راشي چې یو لاش وموندی شو نو هغه پلار اخبار پسې منډې وایي هسې نه چې دا زما د بچي هغه لاشي چېرته دا زما هغه بچی نه او کله څه ګوري دا د ټول عمر صدمه یعقوب علیه السلام 40 کاله په داسې فراق او جدایۍ کې ویستل دا ډیره لویه زمانه ده دا ډیره لویه صدمه ده نو قمیص یې په مخ باندې ورچولی دی او جړلی نو جړلی وی دا خو عجیبه شرمه خو چې یوسف علیه السلام یې خوړو او قمیص چې دی هغه یې روغ پاتې شو نو وجاءوا على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم یعقوب علیه السلام وی چې دا خبره داسې نه ده چې تاسو یې څنګه کوئ بلکې تاسو دی خپلو نفسونو درته دا خبره ښکلې ښکاره کړې ده او اسانه کړې ده نو تاسو دا کوئ نور خبره ګورئ داسې نه ده
یعقوب علیہ السلام ته د دې نه پته ولګېدله چې بچی مې ژوندی دی. یو خو چې قمیص ولید چې روغ دی نو یې بچی مې شرمخ نه دی خوړلی، او بل د دوی د حسد ورته علم و نو دوی به حسد ورسره کړی خو بچی مې ژوندی دی. او بل دا چې دته خو د یوسف علیه السلام هغه خوب یادو چې انی رأیت 11 کوکبا، نو انشاءالله چې بچی مې ژوندی دی او زما بچی چې دی هغه به یو عالی مقام ته رسي. خوب یې لیدی و یو لوی مرتبې ته به رسي، هغه خوب به رښتینی کیږي. نو یې فصبر جمیل، پس صبر ښایسته دی. صبر جمیل څه ته وایي؟ صبر جمیل هغې صبر ته وایي چې سړی صبر کوي او مخلوق ته شکایت نه کوي، دې ته صبر جمیل وایي. نو په بعضې سړي به غم راشي، نه به صبر کوي خو یو ته به شکایت کوي او بل ته، نو دا چې دی دا صبر جمیل نه دی. صبر جمیل دا دی چې صبر کوي او مخلوق ته شکایت نه کوي او الله باندې بس وسپاري چې بس والله المستعان. او الله تبارک و تعالی چې دی د هغه نه امداد غواړم، امداد ترې نه طلب کړلی شوی دی په هغې څه چې تاسو یې ماته بیانوئ. مطلب دا دی چې ماته تاسو کوم خبر راکو دا خو قابل د برداشت نه دی، زه خدا نشم برداشت کولی، خدا الله نه به ما امداد غواړم په برداشت کولو چې الله راله توفیق راکي او الله تبارک و تعالی راله د دې د برداشت توفیق راکي چې دا لویه صدمه برداشت کمه او نور دا تاسو ځان نه دروغ جوړ کړي دي. فرمایي قالو یا ابانا اوی دی اے پلار زمونگا انا ذهبنا بیشک مونگا تلیو سارا تا نستبقو چی منڈی اوہو و ترکنا یوسف عند متاعنا پریخو دیو مونگ یوسف علیہ السلام دخپل سامان سرا فاکلہ الذئبون اخوڑو اغلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او تنی یقین کون کے پمونگ باندے ولو کننا صادقین اگر کمونگ رشتینیو وجاؤ دی راوڑو علا قمیسن راوڑے وکل راتلے وکل پاغی قمیس باندی بید من کدب چی لگولے شیواغی قمیس باندی وین دروغ جنا قال اویل یعقوب علیہ السلام بل سولت ہرگز دا سندا بلکہ خیستہ کڑے دی تاسو تا انفسکم نفسن استاسو امرن یو تدبیر فصبر جمیل نظما کار چی دی اغا صبر خیستہ دی خو اللہ المستعان خاص دا اللہ نا امداد غختلے شوے دی علامات تصفون پا برداشت کولو دا اغا سباندی دا اغی خبرو باندی تصفون چی تاسوی بیانوئی